ولاړ دي دغه لارې پړاو کې د فوزلانو وروسته چې کوم کسان ناست دي لهذا لږ لږ وروسته شي چې د فوزلا پړاو کې لږ لږ وروسته شي چې د فوزلا ته ځای پړاو شي دغه پنډال کې چې کوم ملګري ناست دي دوی په خدمت کې ګزارش ده چې لږ لږ وروسته شي چې د فوزلا ته ځای پړاو شي نور فوزلان روان دي لهذا لږ لږ وروسته شي د یو ملګري نه شنختي بېدرکه شوې ده محمد خان په نامې باندې کشانه ورک شوي هغه دلته سټېج ته راشي او خپل شنختي وصول کړي محمد خان ولد هوښیار خان لږ دغه ملګري وروسته شي لږ لږ وروسته شي د فضلات ته ځای خالي کړي دغه پنډال کې ناست ملګري دوی په خدمت کې ګزارش ده چې لږ لږ وروسته شي د فضلات ته ځای خالي کړي د جلسې په قاعده آغاز کېدونکی ده جلسه شروع کېدونکې ده لهذا لږ لږ وروسته شي دغه پنډال کې فضلات ته ځای خالي کړي د کوم ګاډي سفر ولاړ دي دوی په خدمت کې دا ګزارش ده چې دا ګاډي فوراً مسجد مخې نه کوم میدان کې ولاړ دي دا دغه ځای نه لرې کړي فضلای کرامو ته درخواست ده فوراً پنډال ته ځان ورسوي جلسې آغاز کېدونکې ده خدمت کې دا ګزارش ده چې فوراً دغه ځای خالي کړي نه خالي کړي انتظامیه والا ته درخواست ده چې کوم ملګري لارې کې ولاړ دي دغه لارې نه لرې کړي د کوم ملګري چې په لارو کې ولاړ دي بار بار سټېج نه وینا کېږي چې دغه ملګري لارې پړاو کې پنډال ته راشي پنډال کې کښېني د کوم ملګري چې په لارو کې ولاړ دي انتظامیه والا په خدمت کې دا ګزارش ده چې دغه ملګري فوراً د لارو نه لرې کړي او پنډال ته یې راولي خدمت کې دا ګزارش ده چې پنډال ته ځان ورسوي انشاءالله د دستربندي او د جلسې په قاعده آغاز کېدونکی ده ټولو مېلمنو فضلای کرامو طلبای کرامو په خدمت کې ګزارش ده چې فوراً جومات او پنډال ته ځان ورسوي انشاءالله د پروګرام په قاعده آغاز کېدونکی ده نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وقال
قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جماعت اسلام قابل قدر مسلمان ورونو نن موږ تاسو د جامعه دارالعلوم سراج الاسلام قائدی په دغه پروګرام تقریب کې راجم شویو. الله تعالی د موږ تاسو د راتلل او ناسته خپل دربار کې قبول منظور وګرځوي او الله تعالی د موږ د دې فیضاتنا محروم مکي. عزتمن ورونو ورځ اول د مخلوق تعلق د خپل خالق سره د جوړولو کوشش شروع ده. دغه مهنت لپاره الله تبارک وتعالى انبیاء کرام علیهم السلام ورغلیو او دوی په خپل امتونو باندې د دې خبره مهنت کولو چې دا غوي تعلق د خپل خالق سره جوړ شي او دغه مهنت لپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مسجد نبوي کې یو چبوتره جوړه کړې و چې دا غنم صفا هغه په صفا صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین داخله اخستل نبی علیہ السلام به هغوی ته علوم نبوت منتقل کولو او څکله دا صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین فارغ شول نو بیا په اطراف عالم کې فارغ شول او دا علوم نبوت به بیا نور خلقو ته منتقل کولو. عزتمن ورونو همدغه ځایونه د صوفي مدرسې نه د مدارسو یوه نه ختمېدونکې سلسله شروع شوه او تر اوسه دوی دغه سلسله چلېږي او انشاءالله تعالی قیامت پورې به دغه سلسله جاري وساري وي. جامعه دارالعلوم سراج الاسلام قاهي د دغه سلسله صحت یو مضبوطه کړې ده چې د دې بنیاد د موږ جد امجد الحاج الحافظ اخوندزاده نور حبیب صاحب نور الله مرقده نن تقریبا فاتحه کله مخکې په 1938 کې په نامساعد حالاتو کې ایښی و. دغه مدرسه په ابتدا کې په یو څو کمرو باندې مشتمله وه خو د هغوی خلوص او للهیت او د والد محترم حضرت مولانا اخوندزاده محمد صدیق صاحب نور الله مرقده وجعل الجنة مثواه د هغوی شباراز محنت برکت و چې په قلیلې مودې کې دغه جامعې یو عظیمې یونیورسټۍ شکل اختیار کړو. موږ دا دعا کوو چې دغه جامعې ته دغه عظیمې یونیورسټۍ ته الله تعالی مزید دین دوګني او هغه چوګني ترقۍ نصیب کړي. عزتمند ورونو د دې پروګرام صدارت به برادر مکرم حضرت مولانا اخوندزاده ضیاء الله صاحب محتمم جامعه دارالعلوم سراج الاسلام قاهي امیر تنظیم تحفظ مدارس دینیه ضلع هغه کوي. د دې پروګرام په ګډه آغاز کیدونکی ده چې دا د ختم بخاري شریف او د دستربندۍ په سلسلې کې منعقد شوی ده. هر یو پروګرام آغاز په تلاوت کلام پاک سره وشي هغه به برکته وي. تلاوت کلام پاک لپاره زمین پیش کوم برادر مکرم حضرت مولانا قاری عطاءالله صاحب مسئول شعبه تجوید و حفظ جامعه دارالعلوم سراج الاسلام قاهي سرحد راشي او د دې پروګرام آغاز په تلاوت کلام پاک سره وکړي او دا پروګرام په تلاوت کلام پاک سره منور او معطر کی جناب حضرت مولانا قاری عطاءالله صاحب مسئول شعبه تجوید و شعبه حفظ جامعه دارالعلوم سراج الاسلام قاهي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره हजरत खालिद साहब परसोस तिलावत कलम पाकना बाज़ दावत को मुख्तसर वक्त द्वारा जनाब हाफिज मोहम्मद जावेद मोहम्मदी साहब का सगदरा से नातिया कलाम उड़ाने की जनाब हाफिज मोहम्मद जावेद मोहम्मदी दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्ली अला शफीना व सल्ली अला हुब्बे अहमद अज़ल से ही सीने में है, हुब्बे अहमद अज़ल से ही सीने में है। मैं यहाँ हूँ मेरा दिल मदीने में है, मैं यहाँ हूँ मेरा दिल मदीने में है। और बेसहारा बेसहारा न समझे ज़माना हमें, बेसहारा न समझे ज़माना हमें। हम गरीबों का आका मदीने में है, हम गरीबों का आका मदीने में है। आका तेरे आने से रंग बदला ज़माने का, आका तेरे आने से रंग बदला ज़माने का। हैबत से गिरा तेरी हर बुत बुत खाने का, हैबत से गिरा तेरी
हर बुत बुत खाने का तपती हुई रेतों पर पड़े कलमा बिलाल तेरा तपती हुई रेतों पर पड़े कलमा अंदाज निराला है तेरे हर परवाने का अंदाज निराला है तेरे हर परवाने का है बद से गिरा हर बुत बुत खाने का तू झूम के तलियों को पाकीज़ा होठों से तू झूम के तलियों खुद रब ने सिखाया है अंदाज जगाने का खुद रब ने सिखाया है अंदाज जगाने का है बद से गिरा तेरी हर बुत बुत खाने का और महबूब न गम करना सरे हश्र तू उम्मत का महबूब न गम करना सरे हश्र तू उम्मत का महशर तो बहाना है तेरी शान दिखाने का महशर तो बहाना तेरी शान दिखाने का आका तेरे आने से रंग बदला ज़माने का है बद से गिरा तेरी हर बुत बुत खाने का है बद से गिरा तेरी हर बुत बुत खाने का मज़ीद हज़रत शेख से फज़लाए किराम के ख़ाइम में वाक़े बिला ताख़ीर ज़ैद दावत वक़्रम नमूने असवाफ़ उस्ताज़ उल-उलमा शेख उल-मशाइख़ ज़ीनत उल-मुहद्दिसीन जामे रूफ़िनवा शेख उल-हदीस हज़रत मौलाना समीउल्लाह राशिद से शेख उल-हदीस जामे दारुल उलूम इस्लाम का ही अगर खिदमत की गुजारिश कौन सख़्तुल फज़लाए किराम का तालिब इल्मों का बुखारी शरीफ असाने हदीस दर की
زينة المحدثين أستاذ العلماء شيخ المشايخ وجاوير الخروة حضرت مولانا سميع الله راشد صاحب دامت بركاتهم العالية. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. فبسند متصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برد الجوفي البخاري رحمه الله متعنا الله بعلومه باب قول الله ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القصاص العدل بالرمية ويقال القسمة المقسط هو العادل وأما الآسف فهو الجائر واجنا أقاشتسو Waktu saya ibarat kalau kita lah kalau kita lah tak ada button हुआ button وبه قال حدثنا أحمد بن مسعود قال حدثنا محمد بن خزيمة عن عمارة بن الكعكة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قابل قدر شيوخ عظام علماء کرام فضلاء کرام حفاظ عظام او د علاقې غیرونو پښتنو مسلمانانو زاولنا د دې دیني عظیم اجتماع مبارکي الحاج ضیاء الله دامت برکاتهم العالیه مفتی عبید الله دارنګه چې مولانا عرفان الله سے او د کئی پورو قوم ته نارینو زنانو ټولو ته د دې اجتماع مبارکي ورکړو. دارنګه چې دا کوم مېلمانه د لرې لرې نه د خپلو حفاظو فضلاء کرامو د ستربندۍ کې شرکت لپاره راغلي دي دې ته مبارکي ورکړو. الله تعالی د دې فضلاء او حفاظو د دې د خوشحالۍ او د ترقۍ او د فرحت او د خدمت ذریعه وګرځي. د معلوم حقیقت دا چې دنیا کې موږ تاسو ټول سره مسافر یو. د انسان د سفر آغاز او شروع د هغه ځای نه شي چې کله الله تعالی آدم علیه السلام په دې ځمکه باندې پیدا کړ او بیا د آدم علیه السلام نه چې څومره بچیان قیامت پورې پیدا کېدونکي او دا ټول پیدا کړل او د آدم علیه السلام مخې ته حاضر کړل او بیا یې د ربوبیت وعده واغسته. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. دا غزين زموږ ستاسو د سفر آغاز او شروع اوس څه زمانه موږ تاسو ټولو د پلار په شا کې تېره کړې ده بیا څه زمانه موږ تاسو د مور په خېټه کې تېره کړې ده اوس موږ تاسو د دنیا په دې میدان کې ناست یو. زمانه مو څه عمر بعد به زموږ نه دا روح وځي بیا په عالم برزخ ته ځو قبر ته به ځو. قبر کې زموږ ستاسو د زندګۍ معلومات یو الله ته دي چې ما تا په قبر کې څومره زندګي وي خو بیا په قبرونو کې همیشه نه یو. د دې دنیا دا نظام چې کله ختم شي
اول شپیلی سرا صریح کال بعد بیادوی مشپیلی اوالسی ونفخ في الصور فزيق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون بمسپیلی چوالسی دا ټول انسانان به د دې قبرونو نه الله راپورته کړي بیا به حساب کتاب لپاره زمانو چې د محشر میدان ته چې دی حاضرې زمانو قیامت میدان کې زما ستا زر کاله زندګي ده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعودون د قیامت یو ورځ د دنیا د زرو کالو سره برابر ده زر کاله به ما ته د قیامت په دې میدان کې ګرځو الله سره به حساب کتاب کو قرآن حکیم کے فرمائے یا ایوہ الانسان انکا کادح الى ربک کدحا فملاقی انسان دیر تکلیف ستڑی سفرون بعد بالا سر ملاوی درکے گی دا قیامت کا میدان کے بیا سخت سخت دری مرحلی دی دمانون